السلام علیکم دوستانو. د دې واسکټ کټینګ همدغه ناب ته دا کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د دې نه مخکې چې کومه ویډیو کې مونږ 3 کټګریز جوړ کړي وو، په هغې کې هغه میډیم چې دی د هغې اولنۍ ویډیو دا ده. په میډیم سایز کې اولنۍ ویډیو دا ده. دا هغه میډیم نه دی هغه کوم چې ریډیمیډ کې وي. نو راځئ چې د ویډیو کې مونږ وګورو چې دا د دې کټینګ به مونږ څنګه کوو. دا یو خبره تاسو په ذهن کې کېنوئ چې څومره د واسکټ اوږدوالي د هغې نه مونږ ته 2 انچې زیاته کپړه پکار وي. څنګه چې د دې ناب تاسو ولیدو د واسکټ 26 انچ د دې اوږدوالی دی. د دې دپاره مونږ ته 33 انچ کپړه پکار ده، یعنې که ګز نه کم هم وي نو د هغې نه هم دا واسکټ پوره کېږي. سیم همدغه شانتې ده، څنګه چې زه لکیرې وهم همدغه شانتې لکیرې به ووښئ تاسو. د هغې نه پس 1 انچې کې دغه اولنۍ لکیره زمونږ ښه ده. اول چې دا وروستی تنه به مونږ کټ کوو، د هغې نه پس چې دی بیا مخکې نو 26 لمبایي وه، 26 به مونږ هم 26 په 26 باندې والو. په دې کې به هېڅ قسمه کمې زیاتې نه وي. دا تاسو کتی شئ په سکرین باندې 26 انچ لمبایي ما واخیسته. ښه زمونږ ټولې نښې چې دي هغه هم د دغې دویمې نښې نه لاندې به وي، دا کومه چې ما کړې ده. لاندې د فولډینګ دپاره 2 انچې مارجن ما وساتلو. اوس د ارمول نښه یا بغل هم ورته وي په پښتو کې. د بغل نښه چې ده هغه 36 چې په 4 تقسیم کې 9 انچې راځي. 9 انچ کې ما دا نشان ولګولو. او دا د کمر نښه چې ده ما په 16 انچ کې 16 انچ کې مو ولې ولګوله، ورسره دا فارمولې دي، په دې باندې به تاسو زه پوهیږم په نورو ویډیوګانو کې. همدلته هم 9 انچې او 16 انچه. دا نښې همدغه شانتې به سیده کړئ، دا څنګه چې زه سیده کوم په سکویر باندې یو بل سره به میلاو کړئ. بل دا یو خبره ذهن کې کېنوئ چې واسکټ کټینګ ګران نه دی، خو صرف لږ سوچ او محنت غواړي. مونږ ورته اله وایو، پښتو کې ورته غاړه وایي. د غاړې نشان چې دا په 3 انچ کې، یعنې چاتی چې په 12 باندې تقسیم کې 3 انچې راځي. 36 انچ چاتی ده، په 12 تقسیم کې 3 انچې راځي. 3 انچې ما د غاړې نشان ولګولو. اوس د دې نه پس د ډاون نشان، یعنې کنده به څومره مونږ ډاون ساتو. چاتی چې په 24 باندې تقسیم کې 1.5 انچې راځي، یا په سکویر کې هم تاسو کتی شئ. خو ما تاسو ته وویل دا فارمولې به ورسره زه تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې وایم. ورپسې اوس د شولډر نښه ده. نو شولډر چې په منځ باندې نیم کې 16 انچ شولډر دی تیره، په منځ یې نیم کې 8 انچې راځي او نیم انچې ورسره سلایې دپاره 8.5 انچې 8.5 انچې کې دا نښه ما ولګوله. اوس بره 8 انچې کې نښه، هم لاندې هم تاسو 8 انچې کې نښه ولګوئ. دا ټولې نښې اوس یو ځای کې، دا څنګه چې زه یو ځای کوم. او په پښتو کې که ما نه څه غلطي نو هغې دپاره بخښنه په دې غواړم چې زمونږ پښتو چې ده هغه ښار کې د اوسېدو په وجه باندې هغه پښتو نه ده پاتې. ډېر داسې الفاظ پکې مکس شوي دي چې هغه په پښتو کې نه وي. همدغه شانتې دا څنګه ما ټولې لکیرې یو ځای کړې، همدغه شانتې بیا تاسو هم یو ځای کړئ. ښه د کلاوالي نښه چاتی چې په 4 باندې تقسیم کې 9 انچې راځي. 9 انچې کې به دا نښه ولګوئ او 1 انچې به ورسره جمع کړئ، نو دا 10 انچې شو. دغه شانتې کمر یعنې خېټه دا چې په 4 تقسیم کې نو 8.5 انچې راځي، 8.5 انچې 1 انچې ورسره جمع کړئ، 9.5 انچې شو ده. او دغه شانتې هپ نښه چې دا هم چې په 4 باندې تقسیم کې 9.5 انچې راځي او 1 انچې ورسره جمع کړئ، 10.5 انچې کې ما دغه نښه ولګوله. دا ټولې نښې همدغه شانتې یو ځای کې دا څنګه چې زه یو ځای کوم. که چې په کوم ځای کې په کومه خبره نه پوهېږئ نو ما نه کمنټس کې هم تپوس کولی شئ، او ورسره واټساپ نمبر هم ما په نورو ویډیوګانو کې ورکړی، ما نه تپوس کولی شئ. دا چې دا وروستی تنه وه د هغې کټینګ چې دا مکمل شو. اوس دې نه پس چې د مخکې تنې کټینګ شروع کېږي. نو اول همدغه شانتې د کپړې د سیده کولو لپاره به یو نښه مونږ ولګوو 11 انچ، دلته هم 11 انچ، دلته هم 11 انچ. دا 11 انچ ځکه چې لاندې مونږ نښه لګوله اولنۍ نښه،
نو هغې کې نیم انچ یې مونږ د سلایې دپاره پرېښود، وروستی تنې سره نیم انچ یې مارجن هم پرېښود، د هغې نه پس 11 انچ جوړېدو. نو مونږ ټولې نښې په 11 انچ کې ولګولې. اوس ټیک هم دغه شانتې 26 انچ لمبایي وه، نو مونږ به 26.5 انچ نیم انچ یې به ورسره سلایې دپاره زیات کړو. ښه وروستی تنه کې مونږ 26 په 26 دلته نیم انچ یې به ورسره زیاتوو. ښه نښې به همدغه شانتې یو ځای کړئ، دا څنګه چې زه یو ځای کومه، او دلته هم همغه شانتې 2 انچ مارجن به ورسره پرېږدئ، یعنې یو فولډینګ لپاره. باقي د سلایې ویډیوګانې چې واسکټ ګنډلي کېږي څنګه، هغه هم زما په چینل باندې موجود دي، تاسو یې کتلی شئ، او نورې هم را روانې دي ویډیوګانې د ګنډلو، او انتهایي اسانې طریقې سره انشاءالله تاسو ته به پکې مشکل نه وي. ښه دا د هارمول نښه ده بغل، هماغه 9 انچې چې څنګه وروستی تنه کې مونږ لګولې وو 9 انچ. د کمر نښه هماغه 16 انچ، دلته هم 9 انچ او 16 انچ. د دې دپاره زموږ نښې سیده راشي، ځکه 2 نښې زه لګوم. دا نښې اوس همدغه شانتې په سکویر باندې تاسو یو ځای کړئ څنګه چې ما یو ځای کړې. اوس د دې نه پس چې دی مونږ د غاړې دپاره یعنې حالې دپاره نښې ولګوو. بین چې دی دا مونږ سره 16 انچ و، یعنې غاړه 16 انچ. دا په سکویر کې تاسو ته ښکاري، د مخامخ تاسو وګورئ، ما ورته نښه هم کړې ده 1/4 کې 16 انچ به وګورئ، 16 انچ ته مخامخ 4 انچې راځي. په 4 انچې کې دا اولنۍ نښه ما ولګوله. دلته یې دا نښه مونږ څومره لګولې وه، یعنې 3 انچې، چاتیم په 12 تقسیم کړې وه، هماغه 3 انچې نښه به دلته هم وکړئ. دا نښې هم همدغه شانتې یو ځای کړئ، دا څنګه زه یو ځای کومه. دغه شانتې ښایسته ګولایي به ورکړئ. اوس د ډاون نښه ده، نو ډاون ما چې څومره په وروستی تنه کې مونږ دا کړو همدومره دلته هم تاسو دا کړئ، 1.5 انچې راځي. یا د دې فارموله دی چې چاتی به په 24 باندې تقسیم کړئ، 36 چاتی ده چې په 24 تقسیم کړئ، نو دا 1.5 انچې راځي. دلته کنده مونږ ورته کنده وایو. خیر د دې نه مخکې دا ویډیو زه لږ زوم مې کړه، او دا ځای لږ پیچیده دی، په دې باندې ځان پوه کړئ. دا څنګه نښې ما ولګولې همدغه شانتې نښې، او باقي پاتې شوه کنده. نو کنده دا وګورئ په بیک سایډ کې به ناب کړئ چې څومره وه، دا په کم 6 انچې راځي کنده. دې ته کنده هم وایي، اوږه هم ورته وایي. وروستی تنه کې دا په کم 6 انچې وه، نو دلته به 5.5 انچې 5.5 انچې کې نښه ولګوئ. انچ ټیپ به سیده کې، دا اوس په باندې 9 انچې راځي، ته په باندې 8 انچې کې به نښه ولګوئ، په باندې 8 انچې. دغه شانتې څنګه چې زه دا ټولې نښې یو ځای کوم، همدغه شانتې به یو ځای کړئ. ټولې نښې همدغه شانتې به ولګوئ، دا څنګه چې ما ولګولې. دلته به ښه ښایسته ګول ډرایینګ وشي. ښه د لوزینګ نښه مونږ په بیک کې تاسو ته پته وه چاتیم په 4 تقسیم کړه 9 انچې راغی، دلته هم 9 انچې نښه ورسره 1.5 انچې به جمع کړئ. دلته هماغه 8.5 انچې، کمر په 4 تقسیم نو 8.5 انچې جمع 1.5 انچ، هپ په 4 باندې تقسیم نو 9.5 انچې جمع هماغه 1.5 انچ. په وروستی تنه کې مونږ 1 انچې جمع کړو، دلته به 1.5 انچې جمع کوو. خو دا یاد ساتئ دا د فټینګ والو دپاره، د هغه کسانو دپاره نه چې څوک دا وایي چې یاره زه بټنې بندوم د واسکټه، ځکه چاتی 36 ته، او دا د هلکانو دپاره دی دا کټینګ. ورسره به تاسو په دې خبرو باندې زه پوهیم، دومره یاد ساتئ چې دا د فټینګ کټینګ دی ښه، او نن سبا چلیږي همدغه فټینګ. ښه دلته سلایې دپاره معمولي مارجن به بار کې نښه به ولګوئ، باقي چې دا ټول غاړه به ناب کې. دلته راغی په باندې 3 انچې، په باندې 3 انچې دا راغی. اوس چې دلته هم د سلایې دپاره نښه به ولګوئ چې سلایې دپاره څومره، یو په باندې 3 انچ ته بار کې، همدغه شانتې غاړه ټوله ناب کې.
16 انچ زمونږ بین و په منځ یې نیم کې نو دا 8 انچې راځي 8 انچې کې به دا نښه ولګي باقي چې دا کوم پاتې شو دا زمونږ هاف دی موږ ورته هاف وایو دا ټول واسکټ تیار دی بس صرف پکې دا جیبونه نښې او د چاک نښه پاتې شوه په باندې 1 انچې کې دلته به یو نښه ولګئ او 1 انچې کې به دلته یو نښه ولګئ دا څنګه چې زه لګوم همدغه شانتې 1 انچې کې به دلته هم یو نښه ولګئ او 4 انچې چې دی دا زموږ بدنۍ جیب وي 4 انچې نښه مو ولګئ او دا نښې مو همدغه شانتې یو ځای کې دا څنګه چې زه یو ځای کوم اوس د دې نه پس موږ به صرف د دې نښې فاصله ناپ کړو دا وګورئ دا راځي 3 انچې دې ځای نه 9 انچې کې نښه موږ ولګوله یعنې لاندې نه به لاندینی جیب چې دی دا به 9 انچې کې بري دا وګورئ 9 دلته به 9 انچې کې دا نښه موږ ولګو او جیب چې دی به موږ سره 6 انچې دا نښې چې موږ یو ځای کړو نه دې نه پس به 6 انچې نښه موږ د جیب لپاره ولګو د جیب کولاوالی چې دا 6 انچې دی دا واسکټ چې دی تقریبا زموږ مکمل شو کټینګ د مخکې تنې ما دې کې صرف دومره ده د سایډ نښې چې کوم دي دا به موږ پوره کوو اول به دا بیک سایډ کې به همدغه شانتې ناپ کې دا 17 انچ راځي او دا تقریبا 17.5 انچ 19 انچې راځي نیم انچې فرق دی دا نیم انچې فرق به موږ څنګه پوره کوو دا به د دې طریقه دی بره به 19 پوره کې او دې ځای کې به نښه ولګوئ دا څنګه چې ما نښه ولګوله هغه نیم انچې به موږ د دې ځای نه کمو یعنې لاندې نه دا وګورئ همدغه شانتې به نښه ولګوئ دا څنګه نښه چې ما ولګوله همدغه شانتې نښه به دلته هم ولګوئ او چې کوم د فولډینګ کپړه و په هغې کې به مو ولګوئ اوس د دې نه پس د چاک نښه چې ده هغه په 4 انچې کې 4 انچې موږ سره چاک دی د دې لپاره د چاک د نښې نه پس د واسکټ کټینګ دا مکمل دی اوس چې دی پاتې شو د دې کټ کولو په کټ کولو کې اول وروستی تنه چې دا څنګه زه کټ کوم همدغه شانتې به دا کټ کې زما یو خبره یاد ساتئ چې کوم یو ویډیو هم تاسو ګورئ د کوم سړي ما نو د هغه چې کوم کټینګ وي او د هغه ورسره بیا د سلایي ویډیو هم ګورئ نو په هغې باندې به تاسو پوهېږئ چې یاره د هر سړي طریقه جدا وي نو که نه کټینګ د یو کس تاسو ګورئ ورسره سلایي د بل کس ګورئ د هغې کې به تاسو که چېرته اولنی زده کوونکي نو تاسو به بیا کنفیوز کېږئ چې یاره دا څه حساب کتاب دی نو د کټینګ او د سلایي ویډیوز دا اول د یو کس زده کوئ د هغې نه پس چې دی بیا د نورو کسانو ګورئ نو هغې سره هم بیا دماغ پې خلاصېږي یا دماغ به هم پې کولاویږي باقي د دې نه پس هم که څه خبره یا ما نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ او د دې سرې را روانې ویډیوګانې چې دي هغه همدغه شانتې خاص وي دا څنګه چې دا اوسنۍ ویډیو خاص وه ورسره به انشاءالله تاسو د واسکټ په کټینګ باندې او د هغې په فارمولو باندې دومره ښه پوه شئ لکه څومره چې یو پروفیشنل کټینګ والا ماسټر ښه پوهېږي ځکه ورسره زه په دغه هر یو شي باندې به کار کوم چې داسې یو نقطه پاتې نه شي چې په هغې کې تاسو ته مسئلې سبا او د هغې نه باوجود هم انسان دی که څه د تپوس خبرې نه تاسو ما نه کولی شئ